الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسالة بعده ولا كتاب بعد كتاب الله ولا دين بعد دينه ولا شريعة بعد شريعته ولا أمة بعد أمته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم مسلمانانو او اوریدن کرنو، اللہ تعالی چې دا انسان په دې دنیا کې پیدا کړی دی، د دې انسان د پیدایش اصل مقصد دا دی چې دې په دې دنیا کې خو کارونو کې او د بدو کارونو نه دې اجتناب وکړي. خو لیکن فطرتی طور باندې انسان کی دا خیر هم کې خودل شوی دی او شر هم کې خودل شوی دی. یا با الفاظی دیگر دا انسان چې دا د خیر او د شر مجموعه ده. قرآن کی راضی و نفس و ما سواها فألهمها فجورها وتقواها. غاړه لاري وته دي، اختیار وته حاصل دی، کده نیک کارونه کوي او کده بد کارونه کوي. خو لیکن خو انسان هغه دی چې د خیر دا کارونه چې دا غالب کی، یعنی د نیکو دا کارونه دې ډیر کوي. داخی انسان دے چې همیشه د پارا د کوشش وی چې نیکیو کوم
او همیشه د پاره دا تمنا وی چې زمانه دی د خیر کار وشي او ناکار انسان حق دی چې د خپل ځان باندې دا شر غالب کی یعنی داسې وکي چې همیشه د پاره بدای گئی او دی بد کارونو پسې دی اړم وی دا بدترین انسان دی چې کوم الله تعالی صرف خیر پیدا کړی دی چې هغه کی نقصان نشته دی شر نه کی هغه پرختی دي پرختونه گناهونه لګيږي او چې کوم سرافه شر دی هغه شیطان دی د شیطان نه د خیر کار نه کیږي او چې کوم یو تن د خیر او د شر مجموعه دا وہ حضرت انسان ہے انسان نه به د خیر کار هم کیږي د شر کار به هم کیږي او لیکن په دې دنیا کې د انسان نه د عبادت په بنا باندې زمو ستانه ډېرې کوتاهی کیږي زمو ستانه گناهونه سرزد کیږي بعضی وقت ریاستی انسان نه گناه وشي اکثر د مسلمان نه گناه کیږي او داسې مسلمان نه چره چې د معصوم د گناه نه دی انبیاء معصوم د گناهونو نه دي لیکن د مسلمان نه چره دا به گناه کیږي قرآن کی راضی اللہ فرمائی لا تزکوا انفسکم د خپل ځان پاکي په خپل م بیانوي نو چې کله د نه ګناه وشو ته به د خیر په ډیره باندې کې نه نو د دین اسلام دا حسن دی او د دین اسلام دا خیستګی دا او دای خوبصورتی دا چې الله تعالی د گناهونو د ختمولو د پاراس اسباب جوړ کړی دي اسباب پیدا کړی گناه خوشو اوس دا گناه چې دا په ختمي کې په کومي طریقې سره دې د پاره بس زکمه طریقې اختیاروم چې د ما دا گناه په دې سره ختم شي اغا اسباب بیانېږي پدې کې ابن سیرین رحمت الله علیه یو کتاب دی الایمان الاوسط چې دا دې کتاب نوم دی هغه پدې کې یو لس اسباب داسې بیان کړی دي چې داغه په ذریعہ باندې الله تعالی گناهونه معاف کوي او دا یو ډیر اهمه خبره ده چې مونږه د زړه په غوګونو سره وورو او دا اسباب یاد کو او د دې په ذریعہ باندې چې کوملس اسباب نن بیانېږي چې د دې په ذریعہ باندې مونږ د ګناهونو د میټاولو کوشش وکړو چې کومه خطاګانې زمونږ نشوي دي او په دې لسو اسبابو کې منسوچ کو او بیا دا مونږ یاد کو او په دې په ذریعہ باندې د خپل ګناهونه جری دا ختم کو اغلظ اسباب کم دي ابن سیرین رحمت الله علیه چې کله لومبه بیانې نو دا توبه یو تن گناه وشي او دې الله تعالی ته په سچ دل سره توبه وباسي او چې کله د توبه وستانو ګریا ساتي په دې سره گناهونه معاف کیږي یو حدیث کی راضی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی
چې توبې سره الله تعالی ګناهونه داسې معاف کوي لکه څنګه چې یو ماشوم پیدا شي او هغه سره څه ګناه نه وي او یو سړی په رښتیا باندې توبه وباسي الله په دې سره ګناهونه معاف کوي توبو الی الله جميعا تاسو توبه وباسي الله تعالی ته ټول ایها المؤمنون اے مومنانو لعلکم تفلحون د پاره د دې چې تاسو کامیاب شئ او توبه داسې یو عمل دی چې بدی سره ګناهونه معاف کیږي اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات چې د دې په ذریعے باندې الله تعالی دا سیئات په حسنات سره بدلي کچر یو انسان ولګي یو مسلمان ولګي دو پر اختیار سره توبه وستایو کو د موستا مروجه توبه را توبه دا توبه نه دا توبه سره ټوکی کول خلوص دل سرا دے تو بوباسی تو اللہ تعالی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں حدیث دا حضور علیہ السلام دے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہو یو سړی توبه داسې وباسي د ګناه نه گویا کې د سره دا ګناه کړی نه په توبې سره الله تعالی دې بالکل پاک وګرځي او په توبه کې دې مصممه اراده دا وکړي چې آینده به دا ګناه نه کوم الله دې په ذریعے باندې ګناهونه معاف کړي او قرآن کی راضی چیو با فلاح نصیب شی فلاح چاہتے ویلشی مفسرین حضرات را نکل گئی فلاح ایسی کامیابی کو کہتے ہیں جس کے بعد ناکامی نہ ہو داسی کامیابی بدت ملوشی جد دین بعد ناکامی نشتا ایسی خوشی جس کے بعد غم نہیں ایسا قرب جس کے بعد بعد نہیں دا گریا سادے پہ فلاح سرا حاصلی د توبې په ذریعے باندې فلاح ملاويږي قرب د ملوشي خوشاله بد د ملوشي کامیابی بد د ملوشي داسی انسان دا ټول وادي ګریا ساتي دا په توبه سره دا توبه ولې مونږ بس زمو استاد ذهن ته دا خبره راځي چې دا توبه ولې مونږ باسو د دې توبه استو وجه صدا محترم او زمنګ نسمره گناهونه کې موت آدھے درجے گناہ پتہ نہ لگی چې د موستانه سوره گناہ کیږي گناہوں کا سمندر ہم نے بہایا ہے سمندر دے بس او که اتن وی مان گناہ نه کیږي نو دا خبر هم د گناہ ده پس د بلوغ نه د هر یو انسان نه گناہ کیږي هغه چې الله غواړي هغه انسان ته مستثنا دی دا توبه د هر یو تند لپاره ضروری ده کنه ایک انسان می درهم ضروری ده او کبد انسان دے داغه د لپاره هم ضروری ده مثال ته ګورئ یو کافر دے دو کفر نہ توبہ باسے چې الله تعالی ترو سپورے خو ما د خپل زندگی په کفر باندې دے رکلا هو آینده چې دا بزو دا زندگی په اسلام دی یو مومن دے
دد پارا گناہ دا اگا گناہ کبیرین توبہ استغفار دی وڑ گناہونا اللہ تعالیٰ پا بازو اشیو سر معاف کی لکاو 10 یو سڑیو کی نور سے نیک اعمالو کی وڑ گناہونا معاف کی گی او انشاءاللہ گجون او جدی تفصیل برازی چدا غٹ غٹ گناہونا گناہ کبیرہ کم کم نڑو میں سبب پا اگا اسبابو کی داو برزی دو چھے اگا توبہ دا او پا توبہ سر اللہ تعالیٰ گناہونا دا مسلمانانو معاف کئی دویم سبب چلے اگا کثرت استغفار دے چپا دیر شوی گناہونو باندی یو سڑے شرمندشی حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی توبہ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا خوشحالی دا حق انسان دا پارا دا قیامت پرد باندی با حق انسان دا طولو نزیاد خوشحالوی چلی دا پو عمل نامہ کی دی دا پا صحیفہ کی استغفار کثیر زموستا عمل نامہ کی بسئی نن محترمو ڈھیر دا بیکارا وقت مخی کتا سو گو رئی زمنگ مشران باو داغی سر با تسبیح وی ذکر اذکارو نن کا مشر دے کا کشر دے خدای پدے لعنت افتکڑ دے کا جماعت دے کا باہر دے کا ہر یو زے دے آگے کی آگا موبائل راغت سے آگے تے سر کا تکی گی او عجیبہ شے دے چی دا شیان پا کی ختمی کی ہوں دا جون اللہ دل را کرے چرا دشپا بنو گورو کواڑے دے کلوے دے پدے غضب باندے مختلا کبوڑاگان دی تاسو دے آدون تاسو ورشی 12 علاقوں کے داخل کو گورے لاسن بے داسی داسی کی کہ اگر موبائل وٹنگو لیچے بیا بندہ موبائل گورے خدا پاکا علکا قبر تیرے پیج بندی لیتا نو سے نندے کا سبا دے بلتا کل پامشا دے تو پکی بیا مڑا میں موبائل پکی آگا گورے گندونا پکی گورے آخر منگ بکل سے نہیں چھ قبر دلار شو منگ بسمیو محترم و دالے کا غندہ زندگی دا کدی کہ منگ خدایو پی جندو او دا خدای دا رسول علیہ السلام طریقہ موتا اپنا اکلا کامیابی دا دین آباد ناکامی نشتا نو دویم سبب استغفار شو استغفار پا کسرت سرویل لکا استغفر اللہ اللذی یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی یا یو دندہ نشی ویلے زمان دا انسان دے چی دا الفاظ کو گران دی دا زویل نشم نو اگر دی داوی چی استغفر اللہ دا ہم کافی کر جی داگے پزے باندی چی موتا دا آہدو کو چی نن نمو دا خبر اور دا بزقبل عملی زندگی تراولا رابعی بصریہ داغی مقیدہ یو نوجوان کستے استغفار ہوئی ہو لیکن زوی متوجہ نہ دے آگے طرف نو چکل ازم متوجہ نہ دے نو دگا وقی و داوائی استغفارنا یختاجو الى استغفارنا دا منگا جسنگ استغفار وایو دا خزان لمختاج استغفار دا موتا استغفار پا کمی طریقے سروایو دا سی وایو لکا دا خو بخود مختاج استغفار دو گرزی دو نبی علیہ السلام چکل بے منزو کو نبی علیہ السلام بسلام جار باسو
यो ज़ल्ब नबी अलैहिस्सलाम वी अल्लाह अकबर या बेदरी ज़रा सोवी अस्तगफिरुल्लाह 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 मौत आसो सलाम चार बासो या ब मोबाइल रावालू او یا چې موږ سره کم تنخوا کې ناس دی هغه ته وایي چې څنګه چل پټې دی وبکو باندې خرچ شوي زمو استاد دا طریقه دا ته موږ ډېر سمي ګنا محترم ودا خبرې په د زړه په وګونو سره اورېدل پکار چې کم از کم مو ته په جمعات کې دنیاوي خبرې نه نو دویم سبب دا وګرځیدو چې استغفار سره الله تعالی ګناهونه معاف کوي او دریم سبب چې داغي په ذریعہ باندې الله گناهونه معاف کوي د انسان نیک اعمال ان الحسنات یذهبن السیئات یو سړی نیکي زیاتی کوي نو چې کله نیکي زیاتی کوي نو دغه وخت کې د نیکي چې دا با بده بدو باندې سیوا کیږي او یا بدا سے وګرځي چې دا نیکي وزن به سیواشي او د بدو دا وزن چې دا به کم شي دا سړی با کامیاب وګرځي قیامت پر باندې چې کله وزن د اعمالو کیږي نو چې رقم یو تن هغه اعمال دا درانه شو نیک اعمال درانه شو اعلان بکیږي پلان کې کامیاب شو بدا سے کامیابی باندھے جس کے بعد ناکامی نہیں دا بسور دا خوشحال خبر ننکا دا موستا بچے بسکل کی کامیاب شی موتا باغیبا نسور خوشحال ہے او اگر از باندھی چھ اولین و آخرین برا جمعوی آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک تمام مخلوق جمع ہوں گے اور اگر اس بسو کے اعلان کی اللہ و اعلان کی یا پر اعلان کی چپلان کے کامیاب شو پدا سے کامیاب ہے باندھی چھ دین بعد ناکامی نہیں چلے سورہ خوشحالی اللہ دی منگل تک کامیاب مہو کامیاب دی دوائیو حالک ازویر کامیاب شو یا او لیسن سے اغسطے گاڑی چلی دو بائی کی ہما ہوتا چتا دا سوچ کرے دے چھ موت آزی دے خپل بچینا قرآن بھی وایو حافظی جوڑ کو عالمی جوڑ کو سو کم دیتا کامیاب نوئی بس پڑا پت مدرسہ کے دیکھو چی راستر کی دی پٹی شی بیا بدتا پتا ہونے کی مدرسی والا سورہ زور دے او ددا کوئی سورہ زور دے بہترین کامیاب مور اپنا ارداد دے چی بخپل بچی باندی دینی تربیت او کنه صرف دنیا دی وته کولې دا ته بمړی هغه بخان تاسو ګورئ کاری تاسو دا چې کله کې ترکاری خواته بدلم ناراضي دې کې راسي او سلورم سبب چې باغې سره الله تعالی ګناهونه معاف کوي هغه د مؤمن د لپاره دعا ده حدیث کې راځي دعاء المؤمن للمؤمن مستجابه جیو مومن د بل مومن د پر دعا غواړي الله تعالی قبلې نو چې کله دا مومن د بل مومن د پر دعا غواړي داګه په ذریعہ باندې د ګناهونو معاف کیږي مسلم شریف کی حدیث ده ما من رجل مسلم يموت ويقوم على جنازته 40 رجلا چې کوم یو مسلمان مړ او دا هغه په جنازه کې سلويخت کسانو شرکت وکړو صرف سلويخت کسان خو لیکن چې دا کسان کوم راغلي دي د الله تعالی د رضا د پر راغلي دي د ریا د پر نه راغلي د دکلاوی د پر نه راغلي نو چې کله سلويخت کسانو په دې کې شرکت وکړو الله تعالی دغه مسلمان دا چې کوم مړ دی د دې دا شفاعت چې دا قبلې او الله تعالی دغه مسلمان دا معافي حدیث پاک کې راځي
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دو عمرے دبارتو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رخصت کو او چې کله رخصتین نبی علیہ الصلوۃ والسلام متسوی لا تنسانا من دعائک اے زمارورا من په دعا کې مې راو استاد وګورئ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام درجه ته وګورئ او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه درجه ته وګورئ څومره فرق دی خو لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام موت ادا کوي چې زه یو کس د دعا وام نو ته هم دا سیوا یو کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت ته تعلیم ورکړي او داسې تعلیم ورکړي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ته داوي موت لهم دا پکار دي چې خپل مرګرو ته وایو خپل ورونو ته وایو د خپل کور والا ته وایو او د خپل کور والا چې کوم کسان دي دا غي د لپاره دعاګانې کوو او هغه زموږ د لپاره دعاګانې نو څلورم سبب دا شو چې مؤمن د لپاره دعا غواړي موږ په دعا کې ډېر بخیلان زمو استاد چې دا وسرسي کنه چې دې بسنګ را لاندې کیږي نو موته هغه 66 ولتاو خدا د الله لاک شکر دې چې دا رزق د بندګانو په لاس کې نه دی کني نو دې بازو خلکو په بازو لړ ور کړل دا خدای په سره دا رزق وریا ساتي دا الہی دی نن دا سوګره کې یو مسلمان خديږي بلکې خپکیږي خوشحالي به وکړ دا الحمدلله الله دې هر مسلمان په خپل کور او بار باندې خوشاله ساتي محترم او پنځم سبب دا دی چې دا غي په ذریعہ باندې ګناهونه معاف کیږي یو تن ورشو مثال په تور باندې دی یو تن نار ورشو اوس دې یو کارو کی او هغه کار مثال نه کاری کو او هغه ته وبخو داغه پروخ باندې وبخو نو د دې په ذریعہ باندې الله تعالی هغه د ګناهونو معاف کړي خو لیکن موت نه کار دې دا وایو چې دا دې کار دې ډوډۍ کا خلق په پیرو والا خیرات اصل خیرات محترم دا وره یو سړی دې مثال په تور باندې یو ځای د بور تنظیم کو غریبانان دي یا یو ځای دې اغلار خراب ده د لارې تنظیم کو یو تنو لګې دو په مدرسه کې ولګولي یا په جمعات کې چې درسو پورې دا شی وینو په هغه پورې با هغه دا ثواب رسي مو دا ډوډۍ کو ټول په خانه نه وړو پیسې لري او خیرات ونه چې اول خو تعالی دا پکار دي چې ته خیرات کې دي کې به غربا را غواړي او اکثر دا خیراتونه کم خلک لري هغه خلک یې چې کم مالدار دي او هغه تل را غواړي بیا په خوشالي کې محترم اصل دا دی چې د لار تنظیم کې د بور تنظیم کې ادا په روک باندې او باندې موت ادا نه موت سوی خلق پر سره خان دي چې پلار پسې خیرات ونکو مور پسې خیرات ونکو دا زما حرم دې دا ستاسو محترم استاد بلا ربطلې نشو تاسو ګورې بازي لاري داسري چې باغې باندې بتلې نشي او سړی و چې سو کوم جنگي واچو چې بدې لار لاړ شي خیراتونه بدور کې لکه په دې خیرات استاد الله رضا دل پکې دا نو دا ولې ته کې محترم او دا موت ده موت دا هغه کاری چې زموږ مشرانو څخه کړی دی هغه به موږ کوو نه کوم غرض وای اصل خیرات دغه دی او چې درسو پورې په دې باندې خلق چلیږي یا خلق دا او بو استعمالي دغه ثواب باندې مړتا رس او شپږم سبب دا دی چې دا غي په ذریعہ باندې الله تعالی ګناهونه معاف کوي د دنیا مصائب او تکالیف
یو دل د هغه باندې د دنیا مصائب رالل تکالیف یې رالل چې څومره ډېر مصائب په د باندې رالل الله تعالی د دې په ذریعه باندې ګناهونه معاف موت وایو بس نعوذ بالله الله زسه کړم بل څه پته نه دی مړ چې څومره هم تکلیف په انسان باندې راځي نو دې تکلیف سره الله تعالی دې دا ګناهونه چې دا ختمي بیماری شوي مالی شو یا جسمانی یا مالی تکلیف پر راغی هغه سره ګناهونه ختميږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل ناس حوار اعلی چې څنګه حوار اعلی اگر دیوه لګېدلی وا او اگر دیوه باغې سره مړ شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای انا لله وانا الیه راجعون ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ود فرمائی کہ حضرت دا خو خلق په هغه وخت وای چې کله مصیبت راشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ود فرمائی چې دا دیوا باندې دل دیوا مړېدل دا هم یو مصیبت دی بدیم الله اجر ورکړي نو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ود فرمائی چې کله په یو کور کې یو تن مرشي او هغه باغې باندې صبر وکي الله په دې باندې صبر ما تا خلاول خدشګ چګي وکړو یا وې زبست خدای کار اول منها ارس سوګو هغه ځان لا یو صحابي رضی الله عنه مبارک راضي داغه الله تعالی یو زی ور کړو دے جہاد تلو یا ہر سل تلو چې دې کله راغې کوړتا زوی او پاتشو دې خو لیکن خزه وتغاګ نه زما استاد خود سعادي سره لا کوګيږي نه پوزه بيدلې نه 50 ټلیفون بر پسې کېږي راوړتا مري نو چې کله دغه صحابي رضی الله عنه کور دراغې د تاسو کو بچي څنګه وی الحمدلله بالکل ټیک ټاک اخو ټیک ټاک وړو کړ شپې تیر کړی دا چې کوم ضرورت د خاوند او هغه پوره شوی دي سحر دغه صحابي رضی الله عنه د خپل دغه صحابیا د خپل خاوند دا وایي چې موږ ته الله تعالی کوم امانت را کړې او هغه الله تعالی اوس موت ابداسي محترم او هغه خلکو دا چې رضی الله عنهم وای دا صرف دې بنیاد باندې چې هغه د دین په تقاضا باندې چلیدل مو دا خو په جمعات کې د دین تقاضي چلو چې بارزو زمو ستا حال به بارزو چې څنګه به بل مسلمان نظر اخبار شي دلته به کام مسلم خبره کیږي خو چې بارزي بار ګور خپل کیفیت بیا ګوره چې بار صحیح محترم وو او هم سبب چې هغه سره الله تعالی ګناهونه معاف کړي هغه زوته د قبر دا پتیره جمعه باندې هم دا تفصیل تیر شوی وو چې دا مسلمان په دې قبر کې کېږي دا قبر پیرا جوړتېږي په دې سره هم الله تعالی د باندې لگا نرمي راولي او اتم سبب د قیامت پر سیدما سختی راځي په دې سره هم الله تعالی د باندې نرمي راولي او نه هم سبب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت چې دا غي په ذریعہ باندې ګناهونه معاف کیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې چا د پاره شفاعت مسند احمد کی یو حدیث ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تاسو شو چې حضرت تاسو باندې چا د پاره سفارش کوي شفاعت وکوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي شفاعتي لاهل الكبائر من امتي چې زما د امت نه هغه خلکو ته برباد زو شفارس کوم چې کوم خلکو غټ غټ ګناهونه کړ زنه کړي دا غلای کړي دا دایله بدو شفارس کوم د قیامت پر باندې او لسم سبب اخیری سبب چې دا غي په ذریعہ باندې الله تعالی ګناهونه معاف کړي هغه د الله تعالی رحمت او مغفرت وکانه بالمؤمنین رحیما الله تعالی په مؤمنانو باندې ډیر رحم کوونکی مولا قاری کو مرقات کی لکھی
الله دومره مهربان دی چې کله د قیامت راشي او الله تعالی دې مسلمانانو ته بخنه کوي دا مسلمانان به جنت ته زی او زی نو هغه لیکي چې په یو موقع کې با شیطان هم دا سر روچت کی چې کې دې شي ماته الله تعالی بخنه د امت محمدی علیه الصلاۃ والسلام نبیو کس په جهنم کې نه پاتې کیږي مگر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شفاعت باندې با د دې جهنم نه اوزي او دی با جنت ته ځي محترم او د ټولو خبرو نه مدا غرضو چې دا لس اسباب دي او په دې لسو اسباب باندې موت او سوچ کو د خپل عملی ژوندۍ دراولو خبر به زمون خیسو ګرځي محشر به زمون خیسو ګرځي او جنت به الله تعالی زمون نصیب کی الله دې په دې خبر باندې د عمل کولو توفیق راکړي الله زمون په حال باندې رحم وکړي په ګناهونو باندې د عفو کلم راکړي یا الله کواړه ګناهونه دي کړي ګناهونه دي یا الله تعالی دې موږ معاف په حاضر جمع کې چې الله تعالی د چا هم شری حاجات دي الله تعالی ته معلوم دي د خپل غیب خزانو نه پوره د مخلوق د محتاجین موسی ته الله تعالی د دنیا حیا هم زمون نصیب کې د آخرت حیا هم زمون نصیب کې په قدر د حاجت باندې یا الله تعالی چې په کوم خطو کې د باران ضرورت دی په هغه خطو باندې باران راوړي او چې کوم خطو کې د باران ضرورت نشته دی یا الله تعالی هغه خطې د دې محفوظ کې یا الله تعالی مونږ ته محتاج یو کله به باران غواړو کله به چین غواړو یا الله تعالی مونږ سره په دنیا کې هم د رحم معاملو کې په آخرت کې را سره هم د رحم معاملو کې زمونږ د مسلمانانو چې کوم ضرورت دي الله تعالی ته معلوم دي د خپل غیب خزانو نه پوره کې او په وخت د ځنکدن کې متدا مبارک کلمه نصیب کې لا اله الا الله